بنیادي طور د وزیرستان یم، خو د تېرو 15 کالو پېښور کې استوګن یم. د تېر 15 کاله چې زموږ په دې تاریخي ښار باندې کومې بدبختۍ، کوم درزونه، کومې دماکې، کوم بدبختۍ تېرې شولې، نو هغه باندې ټول پښتون کام ځکه دردېدلی دی چې پېښور زموږ د ټولو کور دی. دلته د هر سړي څه ناڅه مفاد تړلی دی. نو د دې پښتون ژغورنې غورځنګ مونږ یو کال وړاندې هم په دې شپو کې د امن په خاطر دلته یو غټه جلسه کړې وه چې هغې زموږ د کمپاین مشري ملګري ارمان لوڼي کوله. خو د دې تحریک د شروع کېدو ټیک یو کال وروسته هغه زموږ ملګری په 2 تاریخ مونږ دا تحریک په اسلام آباد کې شروع کړی و. په 2 تاریخ د هغه د بل کال په هغه میاشت باندې زموږ ملګری ارمان شهید د پولیس تخوا په ناروا مرګ باندې مړ شولو، شهید کړی شولو. نو د هغه په یاد کې په 40 په مناسبت باندې په پېښور کې پښتون ژغورنې غورځنګ د یوې غټې جلسې تابیا کړې ده چې په دې کې به مونږ د خپل د سولې، د خپل د امن، د خپل وطن سره د مینې غږ پورته کوو. خو چې کوم پښتانه په داسې لارو باندې وژل شوي دي هغو ته به انصاف غواړو. نو زه د پېښور د خلیلو، د مومندو، د نورو ټبرونو نه، د دلته د میشتو قامونو نه هیله کوم او خواست ورته کوو چې تاسو راشئ زموږ په دې جلسې کې شرکت وکئ، ځکه چې د پښتون دا غم، د پښتون کام دا غم به مونږ په شریک هلو ځلو باندې، په شریکه ستړیا باندې دا کام د دې بدبختیو وباسو. نو هیله کوم چې په 11 مارچ باندې به زموږ دې جلسې ته نر او ښځې راځي او د خپل د امن او د مینې او د محبت پیغام به نړۍ ته ورکوو. مننه.